الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهروا وقالوا إنا بكل كافرون سورة القصص شلم سپارہ آیت نمبر 48 اتسلیختم واقعات موسیٰ علیہ السلام شروع و تفصیلا دا پیدائش نے شروع کرے ہوا آخرہ پورے بیان کا نبی علیہ السلام نے تسلی ورکئی نبی علیہ السلام تا دسلیختو کالو پا عمر کی اللہ پیغمبری اور رسالت ورکڑے ہو موسیٰ علیہ السلام اچھے پیدا سو نو پا امتحانات و شروع شو دا اللہ پا حکم باندے مورتے اللہ الہاموں کو ذرکی واچول دے بکسا کی واچو بکسا کی بند تو دریاب کی بکسا غرزوا ذکر فرعون الکان علالول معشومان دا قوم علالول دا خپل اقتدار دا بچکول دا پارا اللہ سرا سوک مقابلہ نشی کولے اللہ زورور دے اللہ غالب دے اللہ عزیز دے اللہ قہار دے اللہ سرا سوک مقابلہ نشی کولے فرعون تا اللہ خودل جو چاہد اللہ سب تورکے گے تباکے گے اغسطا پکور کے لویو ما موسیٰ علیہ السلام داغا پکور کے لوی کو اور تربیت اماغا پخپلو کو داغا پلاس باندے موسیٰ علیہ السلام تربیتو کو اللہ تخول تو خالکان معشومان بچی دا پردو زرنو تیکے اغتا علالے ورشاد اللہ سے جتاز تباکوم اغزستا کور کے لویو ما اللہ غالب دے زورور دے اللہ سر چرشاد تعلق وی اللہ عرص کولشی بغیر دا اسباب کولشی اللہ سر صدار نشتا شریک نشتا برخدار نشتا موسیٰ علیہ السلام اللہ وی ما ورته حق ورکړو تورات میں ورکړو فلما جاءهم الحق وسرکلا چراغ دیتاو حق من عندنا د طرف زمنا حق راغه تورات راغه د الله پیغمبران حق دي د الله کتابونه چې را لګلې دي آسماني صحیفه هغه حق دي قیامت حق دے انبیاء علیہ السلام حق دی قیامت کی پورتا کیدل دا حق دی نبی علیہ السلام رسالت حق دے فلما جاءهم الحق وسرکلا چراغ دیتا حق تورات راغ من عندنا دا ترمزمنا قالوا اویندئی لولا اوتیا ولنشی ورکولے دتاو مثلما پشاند آغی اوتیا موسیٰ چورکڑے شیو موسیٰ علیہ السلام تاو مثلما پشاند آغی اوتیا موسیٰ چورکڑے شیو موسیٰ علیہ السلام تاو موسیٰ علیہ السلام تا حق راگلے ہو لولا اوتیا وننشی ورکولے دتاو مثلما وشاندار اوتیا موسیٰ چورکڑے شیو موسیٰ علیہ السلام تاو اولم یکفرو آیا دے کفر نو کڑے
بما پابانی اوتی موسیٰ چوکڑیش موسیٰ علیہ السلام تا من قبل پخوان د نبی علیہ السلام نه مخ کې عیسی علیہ السلام تیر شوی دی او عیسی علیہ السلام هغه د نبی علیہ السلام بارکه بشارت ورکړو خوشخبری ورکړو چې مان رسو با یو پیغمبر راځي احمد بن نومي ډیر حمد وین کې نوم وی او مان رسو راځي نو بشارت خو عیسی علیہ السلام ورکړو لکه سورہ صف کې 38 سپاره کې موسی عیسی علیہ السلام وی وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ عیسی علیہ السلام قوم ته وی وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ یا کاشل عیسی علیہ السلام زید بی بی مریم یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم یقینا ذا استاذمو دا اللہ تاسو تاو مصدقا تصدیقون کیمو لما داغو حکمنو بین دیو مخی زمان ری من التورات یعنی دا تورات نو عیسیٰ علیہ السلام نے مخی موسیٰ علیہ السلام اللہ را لگا تورات ورکڑے ہو مصدقا تصدیقون کیمو لما دا حکمنو بین دیو مخی زمان ری من التورات یعنی دا تورات نو ومبشران اور زیر درکون کیمو برسولن پیغمبر باندې یاتی چراوشی ممادی رسول زمانو اسمه احمد نم داغما دیر حمد وین کوي ولما جاءهم بالبينات وسرکنا چراغ پوازیو دلیل باندې قالوا ویندی هذا سحر مبین دا جادو دی اخکارم نو عیسی علیہ السلام زیره خو عیسی علیہ السلام ورکړو او دلته وی د موسی علیہ السلام ذکر کوي او عیسی علیہ السلام نه یادای ځکه د موسی علیہ السلام قوم چې و د مليان اکثر او مولا سره خلاف زیات کوي او عیسی علیہ السلام قوم نسوارا هغه امیانو ځکه موسی علیہ السلام ته وی ان نسوارا مونږه امدادیان د دین د الله یو عیسی علیہ السلام من انصار الی الله قال الحواریون نحن انصار الله موسی علیہ السلام وی زما امداد بسوکو کی نو هغه وی چې نحن انصار الله مونږ د الله د دین امداد کوو مونږ د الله د دین امدادیان یو لکه سورې صف کې دا هم وایي سورې صف کې وایي مؤمنانو ته چې دا غي په شانتي شي نو سوالو په شانتي د الله د دین امداد وکړي سورہ صف او تیسمه سوال سمجھ کیا ایو الذین آمنوا كونوا انصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من انصاري الى الله قال الحواريون نحن انصار الله یا ایو الذین آمنوا اے ایمان والو اے مومنانو کونو شئی انصار اللہ امدادیان دین داللہ کما قال عیسی ابن مریم لکه څنګه چې عیسی علیہ السلام زید بی بی مریم للحواریین معتبرو خلقو تا خیستو خلقو تا حواریین د حور نه چې مخ نه رڼا کیږي حق پرست سړی چې داغه مخ نه رڼا کیږي مثال عیسی علیہ السلام وته من انصاری الی الله سوک امدادی زما دین دا اللہ تا قال الحواریون ولغا خودندی خلقو نانو انصار اللہ مگا امدادیان دا دین دا اللہ یو نانو انصار اللہ مگا امدادیان دا دین دا اللہ یو
نانو انصار الله منگا امدادیان دا دین دا اللہ یو نانو انصار الله منگا امدادیان دا دین دا اللہ یو اور دلتا موسیٰ علیہ السلام یادئی فلما جاءهم الحق پسر کلا چراغی دیتا حقا من عندنا ترمزمنا قالوا عندي لولا اوتیا ولنی چور کلی دتا مثلما پشان داغی اوتیا موسیٰ چور کلیش موسیٰ علیہ السلام تا او لم یکفرون آیا دی کفر نو کڑی بما پابانی اوتیا موسیٰ چور کلیش موسیٰ علیہ السلام تا من قبل پخوام قالوا اوندی سحرانی دا دوا جادوگر دی موسیٰ علیہ السلام اور هارون علیہ السلام یادی سحرانی دا دوا جادوگر دی تظاہروا امداد کہیں دی یومن وقالوا اوندی انا بشکمگا بکلن پارشیبانی کافرون انکار کون انا بشکمگا بکلن پاریوشیبانی چی تاسو وی کافرون انکار کون کیو انکار کولو موسیٰ علیہ السلام قوم دا مولیانو اور عیسیٰ علیہ السلام قوم اکثر امیانو نو حق دا اللہ خبر دا اللہ ہر یو کتاب ہر یو پیغمبر تبیج کتاب اور کولو صحیفے بے اور کولے دا حق رے اور دا حق لفظو دا سورہ یونس کے دیر ذکر کئی سورہ یونس کے دا حق دا قرآن ذکر کئی بار بار ذکر کئی دولت زلا دا حق کلا قرآن تا کوئی کلا تورات تا کوئی دالا ہر جو حکم تا کوئی سورہ یونس یولا سمجھ پارو گو رہی اول ذری پینزم آیات کوئی ما خلق اللہ ذالک الا بالحق ما خلق اللہ ذالک دی پیدا کری اللہ دا مخلوقات الا بالحق مگر دا پارا دا سرگندلو دا حق الا بالحق مگر دا پارا دا سرگندلو دا حق ما خلق اللہ ذالک الا بالحق نہیں پیدا کری اللہ ذالکہ دا مخلوقات الا بالحق مگر دا پانا دا سرگندلو دا حقل اظہار الحق چی حق سرگنشی الا بالحق مگر دا پانا دا حق پانا دا سرگندلو دا حق دین ذری بیا درشتم آیات کی وئی ولما انجام سورہ یونس کی آیت 22 ولما انجام اذا هم يبغون بالعدل بغیر الحق ولما انجام پسر کنا چی اخلاص کم دئی لراو اذا هم ناسا پادئی یبغون سرکشی کئی دئی فلان دی پزمکا کے بغیر الحق نامناسبا بغیر دا حق نو بغیر دا حکم دا اللہ نو یا نامناسبا درہم ذری بیاد دیر سمیت کوئی سوری یونس کے وردو الاللہ مولاہم الحق وردو الاللہ واپس پکڑی دی اللہ تا مولاہم الحق چی مددگار دی دی پریشتیاں بی آیت نمبر 32 کی ہوئی ورپسی وذالکم اللہ ربکم الحق وذالکم اللہ وذی صفتنو علی استاسو اللہ ربکم الحق رب ساسو دے پریشتیاں رب ساسو دے پا حق رب ساسو دے پریشتیاں بیا آیت نمبر 35 کی بیا ہوئی قل هل من شرکائکم من یادی الالحق قل اللہ یادی للحق افمن یادی الالحق احق ان یتبع اما اللہ یهدین کدی یو آیات کی سلور دلی ہوئی حق قل هل من شرکائکم ویوتا آیتن دا شرکانو تا سنو مناسوک یادی الالحق چلال خی حق دا قل اللہ یادی للحق
وَتَعَلَّوْ يَهْدِي لِلْحَقِّ لار خی پترف دا حق اب مناسوک یادی چلار خی الالحق حق تا آقن آیا دیر لائک تیون تماو چلا بتا بداری اکریشی دنو امن یاسوک لا یادی چلار نمومین حق او حق دا بار بار ذکر کئی شپاگم ذلی حق بیا آیت نمبر 55 کی الا ان وعد الله حق ولكن اكثرهم لا يعلمون الا ان وعد الله حق خبردار یقینا وعده د الله رښتیا خبردار یقینا وعده د الله رښتیا یقینا وعده د الله حق رښتیا الا ان وعد الله حق خبردار یقینا وعده د الله رښتیا اتم ذلی بیا آیت 76 کې وایي سورې یونس کې فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا ان هذا لسحر مبين فلما جاءهم الحق وسرکلا چراغ دیتا حق تورات یادې ځکه مخکې موسی عليه السلام واقعي ذکر کړي ولما جاءهم الحق وسرکلا چراغ دیتا تورات من عندنا طرف زمنا قالوا ويل بني اسرائيل ان هذا لسحر مبين يقينا لا ترى جادو اخكانو قال موسى تقولون للحق لما جاءكم اسحر هذا ويل موسى عليه السلام وي تاسو حق دا کله چې تاسو وي اسحر هذا جادو دي دا جادو دي لسم ذلی بیا آیت نمبر 82 دواتیایم کی وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ او ثابت بکی اللہ حق میں کلماتی فَقْفَلُوا كَمَّانِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ اگر کہ بدگنی مجرمان وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ اگر کہ بدگنی مجرمان اب یا قرآن تحق کوئی چورن میں کہ وَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ وَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ تاکہ سرانا تا حق من ربک درفستانا تا حق راغی قرآن راغی بیا دولسم ذلی بیا آیت نمبر 108 کی ہوئی سورہ یونس آخری آیت نا یو مخ کی اور یا عامی دنیا تا اعلان کے قل یا ایوہ الناس قد جاءکم الحق من ربکم قل ویوتے پیغمبر علیہ السلام یا ایوہ الناس اے نٹولی دنیا خلقو قد جاءکم الحق داکی سرانا تاسو تا حق قرآن من ربکم درفتا سنو راویتا ستحقا من ربکم درفتا سنو قرآن راغی حق کتاب راغی سورہ بنی اسرائیل کی بیاوی چی حق راشی باطل نشی پاتی کی دے سورہ بنی اسرائیل بیلنسو مشپارا کی وی چی کل حق راشی باطل نشی پاتی کی دے آیت نمبر 81 یو تیم سورہ بنی اسرائیل وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا وَقُلْ وَيَاتِ پیغمبر علیہ السلام جاء الحق راغ حق دا قرآن نم دے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ او وَيَا پیغمبر علیہ السلام راغ حق راغ قرآن وَزَاقَ الْبَاطِلُ او لالو باطل بینرسو باطل برباد سو باطل ان الباطل کان زهوقا یقینا باطل نارے مٹو شے دار ختمی دن کے
دا دې بی نورا حق څه شی دی بیا تفصیل کوي وننزل من القرآن اور علیکم غدا قرآن نو ما هوا چې په دې کې شفاء علاج دی ورحمت للمؤمنین اور رحمت دې لپاره د مؤمنانو ولا یزيد الظالمین او نه زیاتې ظالمانو لرو الا خسارا مگر تاوانو یوازې شفاء نه یوازې رحمت نه نعمت هم دی نور پسې وي وایذا انعمنا علی الانسان ارزا ونعا بجانبه او کله چې انعام کومه په د باندې پر انسان باندې ارزا مخوري ونعا او لریږي وګرځي بجانبه په خپل باندې وایذا منسو شنو کله چې ورسیږي د تکلیف کانه یو اوسو شیدې نو مېنم کانا یغوسا شیدنا میدا ویزا منسون شنو کانا یغوسا او کلا چورسیگی دتا تکلیفا کانا یغوسا شیدنا میدا نعمت قرآن تے نعمت ہوئے نعمتونا اوپا انسان اللہ دیر کری دی سورہ ابراہیم کی سلوٹ دے سمایت کی ہوئی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کشمار تاسو نعمتونه د الله نشي پر کولې شمار د نعمتونو ان الانسان یقینا انسان لظلم کفار خاخ دې ظالم دی خاخ ظالم دی کفار ناشکر دې د الله انسان ظالم دی ځان سره ظلم کوي ان الانسان لظلم کفار یقینا انسان خاخ ظالم دی ناشکر دی دا اللہ لظلم کفار خاخ ظالم دی ناشکر کل سورہ احزاب آیت 72 کی ہوئی انہو کانو ظلما جہولا یقینا دا انسان دا ظالم دی و جاہل دی نا پویا دی انہو کانا ظلما جہولا یقینا انسان ظالم دی او جاهل دی نالوی انسانو تابانی ما سونا نعمتونو کری او سوری ناس سوال سمجھ پارا که اتلسم آیت کی وی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کچر اسمار انسانسو نعمتون دا اللہ لا تحصوها نشی پروکول اسمار دا دی نعمتونو سورہ زحا کی وی دی سمجھ پارا آخری اولا سمیت کی وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اور ہر چی نعمت درم سادی بیانی کا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ اور ہر چی نعمت درم سادی فَحَدِّثْ نو بیانی کا قرآن دالا نعمتی وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ہر چی نعمت درم سادی نو بیانی کا اللہ ویتا سبحانے میں نعمت پورا کو قرآن میں رو لے گلو دا نعمت سورہ مائدہ کی درے میات مینس کی ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا الیوم اکملت لکم دا سات امام مکمل کو تاسو باندی تاسو لرو اسلام دینا الیوم اکملت لکم دینکم دا سات امام مکمل کو تاسو لرو دین سانسو واتممت علیکم نعمت پورا میں کو تاسو باندې خپل نعمت قرآن ورضیت لکم الاسلام دینا او پسند میں کو تاسو لرو دین اسلام مومنان توی د نعمت تذکرہ کوي دا یادوي سورہ ال عمران کی اوصل درې آیات کې وی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ امنګورو لګوي ولا سيدانو جميعا ټولو ولا تفرقوا او تاسو مکه گئی دلته کتاب نازک د نعمت وذكروا نعمت الله یاد کې نعمت الله علیکم چې کړه په تاسو باندې
او زول حالت واته یادی اذ کنتم آدان کله چې وای تاسو دیو بل دشمنان والله وبین قلوبکم نمو باتی وا چلو پمند زلون تاسو کې په قران سره واز باتمنو غزه نه تاسو بنعمت په نعمت الله کتاب د الله اخوانا رونا نو الله دربان نعمت وکړو دا نعمت دا یادوي نو قران ته حق وي قران ته نعمت وي سورہ قصص کې وي فلما جاءهم الحق وسرکنا چنغه دیتا حق تورات من عندنا ترمزمنو قالوا ويني لولا اوتیا ولن نشور کولندتا مثلا پشانوي اوتیا موسی ورکړې شو موسی عليه السلام ته او لم يكفرن آیا کبر نو کړې دی بما پابانه اوتیا موسی ورکړې شو موسی عليه السلام ته من قبل فخام قالوا ويندي سحران نادوا جادوگر دی تظاهرا امداد کوي دی ومنو وقالوا او ويندي ان بشکم بكل کافر واجبان چې تاسو وای کافرون انکار کوونکیو نه منوږه ستا خبره هغه خبره چې کې موسی عليه السلام دوی وقالوا ويندي ان بشکم بكل کافرون وانا وسبانی چې تاسو وای انکار کوونکیو واخر دعوانا ان الحمد لله رب